یو مسله پکې شرعي به موږ بیان کړو. دا کله چې سړی منزل راځي نو مونځ کوي نو ودرېږي، امام الله اکبر ویلی او دا ولاړې نیت کوم د زړه د خلاصه، او 2 رکاته سنت مؤکد یا 2 رکاته فرض قطعي ادا کوم په دې حاضر امام پسې په دې حاضر وخت باندې، او مخ مې د کعبې شریفې په لوري باندې که الله اکبر، نو دا نیت هغوی کوي. مونږ وایي دا غلط دی. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات کې په دې تفصیلي بحث کړی، دا بدعت دی او ډېر بدعت پکې جمع شوي دي. ولې؟ دغې بنیادي وجه ده چې اعمال 2 قسمه دي، یو اعمال القلوب دي، یو اعمال الجوارح دي. یو د زړه اعمال دي، بل د اندامونو اعمال دي، د لاسو، د خپو، د سترګو، د غوږونو، د خولې، د ژبې، دا هغه اعمال دي. نو کم اعمال چې د زړه سره تعلق ساتي نو په ژبه په هغې تلفظ ناجایز دی. یعنی نیت چې دی فعل القلب، دا عمل القلب د زړه عمل دی. لهذا موږ به اراده په زړه کې کوو، موږ به نیت په زړه کې کوو. ته چې جومات له روانې د کور نه ته د مازدیګري مونځ کوم، د ماښامي مونځ کوم، دا نیت دی. جنازې له روانې نویت ان اؤدي لله تعالی 4 رکعات، او دا کم نیت چې دی زما نه هیر دی چې څنګه دی، نویت ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات صلات الجنازه، دا اوږد یو نیت دی خلک یې وایي. نو د دې نیت هېڅ حاجت نشته دی. بس جنازې له راغلی، دا د مسلمان خور د مسلمان رو جنازه ده، ودرېږه پسې خپل مونځ کوه. ولې خپل وخت ضایع کوې؟ کله کله ترې د هغه نه جنازه هم لاړه شي. یا د دې سره سره کله چې رمضان وي نو په رمضان کې خامخا په خوله باندې نیت کې چې نویت ان اؤدي او بصوم غد نویت من شهر رمضان من شهر شعبان من شهر ذي الحجه، دا د زړه عمل دی. لهذا د زړه سره تعلق ساتي په خوله د لفظ ناجایز دی، دا بدعت دی. لهذا انما الاعمال بالنیات، دې تعلق د هغې اعمالو سره دی چې هغې ته موږ اعمال القلوب وایو. او د حضرت عایشې چې کوم حدیث دی چې من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، د دې تعلق د اعمال الجوارح سره دی. یعنی په لاسو باندې عمل وکي، په خپو باندې عمل وکي، په ژبه باندې وکي، په غوږونو باندې وکي، په پوزه باندې وکي، په سترګو باندې وکي، وغیره وغیره. دا کم چې کم موږ اعمال الجوارح کوو. په دې وجه باندې دا حدیث د هغې احادیثو نه دی چې دا د اسلام مدار په دې احادیثو باندې دی. یعنی ټول اعمال په دې 2 حدیثو کې رابندې دي. ته جوامع الکلم وایي، جوامع الکلم څنګه چې وایي چې سمندر کو کوزے میں بند کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث کے اندر پوری شریعت کو بند کر کے رکھا ہے. ټول شریعت په دې کې بند کړی دی. سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. په دې بنیاد باندې دا حدیث د دې باندې مدار الاسلام دی. دا یو فایده شوله. دویمه فایده شوله. دریم نمبر فایده په دې حدیث کې دا ده چې ان الواجب علی المسلم تمیز العبادات بعضها من بعض. د دې مطلب دا دی، دریم نمبر فایده، چې به مسلمان دا فرض دی چې دا به عبادات جدا کوي، یو عبادت د بل عبادت نه جدا کوي. تمیز العبادات، انما الاعمال بالنیات. یعنی سړی بالفرض جومات ته روان دی نو دا به نیت کې راولي چې زه د اوس د ماسخوتنې مونځ کومه، دا به وایي چې زه اوس تلاوت کومه، دا به وایي چې زه اوس د جنازې مونځ کومه. یعنی په زړه کې به دا راولي، تمیز العبادات به کوي. داسې نه چې ودرېدو چې کوم مونځ مې وکړو بس الله اکبر، که مازدیګر مې وکړو، که ماسپښین مې وکړو، که ماښام مې وکړو، ټیک د په خوله باندې مه وایه، خو په زړه کې دا تمیز وکړه چې دا کم عبادت زه کومه. لهذا د دې حدیث نه دا معلومیږي چې موږ د عباداتو تمیز وکړو، یو عبادت د بل نه موږ جدا کړو. دویم نمبر د دې معنی دا ده چې عبادات موږ د معاملاتو نه جدا کړو. یو عبادات بل معاملات دي. مونځ، روژه، زکات، حج، دا عبادات دي. معاملات بزنس دی، بیع ده، شرا ده، نکاح ده، طلاق دی، رضاعت دی، دا معاملات دي په خپل منځ کې. نکاح ده وغیره دا معاملات دي. لهذا عبادت او دارنګه معاملات دا به جدا کوو. موږ به وایو چې دا زموږ عبادت دی، دا معامله ده. البته چې کله معامله موږ د په دې نیت باندې وکړو چې دا معامله د دین مطابق زه وکړم او په دې معامله الله زما نه راضي شي، دا ځان له بیا عبادت دی. زموږ ټول دین عبادت دی. یو سکند د انسان د عبادت نه بار کېږي. لهذا دا خبره دا ضروري ده. په دې بنیاد باندې علماو دا مسله لیکلې ده چې یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه د ماسپښین مونځ کوم، نو په ده باندې لازم دی چې دا به دا د مازدیګري د مونځ نه د ماښام د مونځ نه جدا کوي، د ماښام د مونځ نه به جدا کوي. د دې مطلب دا دی، به طور مثال پرون د یو کس نه مونځ قضا شوی دی او نن ماسپښین بیا راغی 2 بجې جومات ته ننوتو، نو په دې یو د قضا مونځ دی، پرونی یو پې نننی دی، نو دا به تش الله اکبر نه و چې بس کم مونځ مې وکړو، نه دا به نیت کوي چې زه پرونی مونځ کوم او که نننی مونځ کومه، دا تمیز به کوي، زه ماسپښین کوم که زه مازدیګر کوم. دا مطلب د دې دی. په دې بنیاد باندې د دې حدیث دا مستقل فایده